بوائی چه ماتبا ایباق کے خان محسوس دام ماتبا میکاس محسوس دام 14 صدیاں پیچھے جانا پڑے گا حضرت سمیہ سے پوچھنا ہوگا سمیہ عورت ذات کو بہت پست حکمت ہوتی ہے جلدی موقف چھوڑ جاتی ہے آخر کیا وجہ تھی مکہ کے سارے آپ کو مار مار کے تھک جاتے تھے لیکن آپ ایک انچ کے لیے بھی اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹی وجہ کیا تھی حضرت سمیہ جواب دیں گے جی ہاں مجھے اس وقت مزہ آ رہا ہوتا تھا مزہ آ رہا ہوتا دادی ایمان خان تھا دادی ایمان میں پاس تھا جسوں کی ہم مخصوص کی لیکن کارنامے نہ سکی کہ انسانی عقل عقیدے پر حیران شی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار أخرجه البخاري بخاری شریف روایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دری خصلتنا بچا کے بیناشی احبت ایمان حلاوت محسوس کی احبت ایمان فن محسوس کی یودا چاہی پکڑا کے اللہ اور رسول سلام دے ماں سوا پرولو خلقوں زیادہ بھی نہیں اللہ اور رسول سلام بینا کہ دونوں خلقوں زیادہ ہی برکس پر ایمان حلاوت محسوس کی ایمان بکاس پر محسوس کی اہل علم حضرات موجود دی دے صوفیہ کرام اور محدثینوں کو دے خبر کے اختلاف تھا محدثین وائی چدا حلاوت نہ مدار حلاوت معنوی دا اور صوفیہ کرام وائی کہ حلاوت نہ مدار حلاوت حسی دا حلاوت حسی دا اور فیصلہ قول دادا چہر ہر نص شرعی چہرات ظاہری اور حقیقی معنی پر دے محبول کدائشی اگر مجاز تردر و حصہ مدار نشتہ دا چنانچہ حلاوت نہ حقیقی اور حسی حلاوت اخستانوں کے اس محال نلازمی جی دے وجنہ دا حقیقی اور دا ظاہری معنی اخستان دا اصل مقصود دی نو حلاوت حسی انسان کا ملوشی حلاوت حسی انسان کا ملوشی انسان لوحہ راشی انسان ببلے کے لیے ایمان فردت محسوسی جی اور نتیجہ سنوسی چھے نیک و اعمال شوق کی زوجشی نیک و اعمال کی اخبار یوحندہ حضرت سے فرمائی جس طرح مادی دنیا میں کچھ لذات ہیں اسی طرح روحانی دنیا میں بھی کچھ لذات ہیں مادی دنیا میں نرم اور مرتب غذائیں کھانے کا اپنا مزہ ہے روحانی دنیا میں اللہ رب العزت کی خاطر بھوکا پیاسا رہنے کا اپنا مزہ ہے مادی دنیا میں نرم بستروں میں شفاشی کرنے کا اپنا مزہ ہے جبکہ رات کی تنہائیوں میں اللہ رب العزت کے سامنے رکوع سجدہ کرنے کا اپنا مزہ ہے دوستوں کے درمیان محفلوں میں بیٹھ کے کھلکھلا کے ہنسنے کا اپنا مزہ ہے جبکہ رات کی تاریکیوں میں اللہ رب العزت کے سامنے آنسو بہانے کا اپنا مزہ ہے یار دوست کے ساتھ سیر سپاٹوں میں نکلنے کا اپنا مزہ ہے جبکہ اللہ رب العزت کے دین کی خاطر در در کی ٹھوکریں کھانے کا اپنا مزہ ہے سکرین کے سامنے بیٹھ کے تھرک جسموں کے تماشے دیکھنے کا اپنا مزہ ہے قرآن عظیم الشان کو کھول کے تلاوت کرنے کا اپنا مزہ ہے دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ پوری رات سیل فون پہ گفتگو کرنے کا اپنا مزہ ہے جبکہ تہجد کے وقت اپنے اللہ کے ساتھ تار جوڑ کے مناجات کرنے کا اپنا مزہ ہے مادی دنیا کی اپنی لذات ہوتی ہیں روحانی دنیا کی اپنی لذات ہوتی ہیں ایمان کے حلاوت کو دے باندے انسان کا دے روحانی دنیا لذات اور خاندونہ میں روشی عزت مندو آخری خبر حضرت اول بڑا ذرا کہ مجھے حضرت صاحب ہم اپنی برانی شوئے کا اصل بیان کو حضرت صاحب دا مداری چکلا تماشا شکارہ گئی یا اول دگی بجا ہوتی اور یہ مقصد پر یہ جہاں لگر تماشی اور اصل کمال دا رست شکارہ گئی دفعی مثال دا اصل کمال دا حضرت صاحب شکارہ گئی یعنی بیان اور دقی توجہ دقی مراقبہ دقی اثرات دا بطاس محفل صدر باندین میں البتہ دا سو خبرے دے حضرت کو حکم باندے مانتاس مخدی اڑانے کے لئے مختہ مکردے عزت منزل دا خبرہ کا وہ بڑا چیزے اللہ محبت یو عظیم نعمت تا اور خوش قسمت آئی ہمارا حالت چچاتا دے اللہ محبت دا نعمت حاصل شی اور در نعمت حاصل اولو صدری کا
یو خدا پچھاوتے جی مشراسو دے اللہ نا دے اللہ محبت کو غاڑی نن دنیا حلق اللہ نا دنیا غاڑی سوک اللہ نا وعدہ غاڑی سوک اللہ نا نکری غاڑی سوک اللہ نا کار کھوٹی غاڑی دے اللہ نا اللہ پشکرٹی کا سان کو دنیا میں دیر کام دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نا دعا بشترا اللہم انی اسألک حبک اللہم انی اسألک حبک اللہ زبتان دیتان محبت سوال کوام ما تختل محبت نصیب فرمائے نو اللہ دے اللہ محبت بشتر تو چاہ رہی خدای حقیقت تا چھے اللہ محبت حاصل ورد پر ضروری دادا چھے مجھا حضروں کے کہ اللہ والا خلق محبت بھی زکرت دے اللہ والا خلق محبت تعلق پا بجے باندے مجھتا اللہ محبت پر نصیب کی جی بے وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معمول ہوا چھے اللہ کا بیدے اللہ محبت بشتا ہوں جب بیدے اللہ والا خلق محبت بشتا ہوں اللہم انی اسألک حبک اللہ زد کانا دیتا محبت سوال کروا وحب من یحب اور سوک کے تاثر محبت کا ان کی دی زد وہ محبت سوال دیتا نہ کروا اللہ نے محبت مشتل بچار دی اللہ کو مستقبل محبت نصیب فرمائی اور دویم طریقہ دا چھے انسان دے اللہ ذکر پا کسرت سرہ کبھی زکر چھے کسرت سرہ کے سوک دے اللہ ذکر کبھی دے رقیب کو زرہ کے غیر شعوری طور باندے دے اللہ پاک محبت پیدا شی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرمائی چھے مادے جوانے کو حالات کے یہ اللہ والا کسرہ والا کارفشان مادینہ گزارش ہوتا چھے حضرت زدے اللہ محبت مخبر زرہ کے نہ مخصوص آمان زبادے اللہ محبت سان کے حاصل آمان ودما تو فرمائے کہ اشرف علی لسنا اقبلا مزیدون مشاہ ماچے لسنا مشاہ اہر کام شل درمانا پشتنا اللہ اشرف علی کیا محسوس کرتے ہو سب محسوس ہوئے ماں گزارش میں حضرت حدیری گرم ہو گئی ہیں فرمائے اور رہو نو یو مشاہ ماں نو مشاہ پوچھا اب کیا محسوس کرتے ہو وہ سب محسوس ہوئے ماں گزارش میں حضرت اب تو یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے حدیریوں کو آگ لگی ہوئی ہو ماں تو جے حضرت باسی محسوس ہی نہیں لیکن ماں کو تروی باندے رو لگے دلادا یا ماں حضرت فرمائے اشرف علی جب تعلیم و تعلیم باندے گونا شاید ابھی سارا حرارت پیدا شی ابھی سارا گرمی پیدا شی حالانکہ جب اللہ نام آخلے اللہ نام ذکر کرے اور دے اللہ نام سر کو زربان دے لگاوے زربان دے رگڑا لگی جی زربان دے رگڑا لگی جی اور رگڑا چے بار لگی جی فضلہ دے اللہ محبت گرمی اور حرارت پیدا شا مجھے مطلب کہ اللہ جل جلالہ محبت حاصل ولو دے دعا دعا بلے کہتا چھے مجھا ذکر و کسرت سارا کرو اور ذکر حاغنا جو عمر اقلا زامتا منتحب کو یقینا سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ دا ذکر اذکار انسان باندے سعادت دروازے کھلا ہوئی دا انسان دے پارا دے اجر عظیم ذریعہ دا انسان دے پارا دے قیامت دے کامیابی ذریعہ دا ذکر ہم ذکر دا حکم ذکر کو برکت سرا چھے انسان فضرہ کے لئے اللہ محبت کرنی پیدا کی دا حقا ذکر دا چھے سرائے دے اللہ والا خلقنا ازدہ کی بقیدہ دے خلقنا دے اللہ والا خلقنا ذکر استقبل بھی ہمارا فضرہ باندی ذکر قول بھی چھے فضرہ باندی سب ذکر بھی دے ابھی فضرہ کے لئے اللہ محبت حرارت اور گرمی پیدا شا بچار دارا دی چھے مرہ دے ذکر کا ساتھ ساتھ کرو اور دریمہ طریقہ دے اللہ محبت حاصل اولو دادا جو پدر دنیا کے دیر تاسے کسان موجود دی چاہے وہ پذروں کے دے اللہ محبت اور لگے دادا وہ پذروں کے دے اللہ محبت گرمی اور حرارت موجود دا اور جو مجھا پل ظلمہ دے وہ ظلمہ سارا جڑاؤ کو مجھ دے وہ سارا پل تعلق مضبوط کو دے وہ ایک سڑوما دے اللہ محبت محبت محبلا دے مجھا ضرورتا منتقل شی دنیا کا دستور دا کہ خدا نہ خواستہ یہ کور کی اور والا کیجی بل کور تحفل محبلا منتقل کیجی یا بل کور تحفل محبلا بندے اور لگیجی جو آگ کی خاصیت وہ عشق کی خاصیت جو آگ کی خاصیت وہ عشق کی خاصیت ایک خانہ بخانہ ہے ایک سینہ بسینہ اور دیو گورنا بل گورنا لگی دغرنگی عشق و محبت دی وزرنا بل
زړه ته منتقل کېږي د دې وجې نه داسې یو وخت و چې خلک به د الله والا خلکو خانقاګانو ته تلل په خانقاګانو کې به میاشت دوه میاشتې په کالونو به یې تېرول او د الله رب العزت محبت به یې حاصلوه او بیا به یې خپلو کارونو ته رفتار رجوع کول. نن هم پچار دی چې موږ د الله والو خلقو وجود خپل ځان دپاره نعمت وګڼو او د دوی وجود نه فایده حاصله کړو. یقینا چې انسان دا فطرت ده چې کله د سره نعمت موجود وي بیا دا د هغې نه فایده نه حاصلوي، دلته د هغې قدر و قیمت احساس نه وي او د نعمت قدر و قیمت احساس پس به انسان ته وشي چې کله انسان سره هغه نعمت موجود نه وي. دلته به ډېر کسان داسې وي چې مخکې جواني وه، هغو سره د جوانۍ قدر و قیمت احساس نه وه، جواني ختمه شوله اوس هغو ته اندازه ولګېدله. ډېر کسان به داسې وي چې هغو سره مخکې د سترګو نعمت موجود وه، په هغه وخت کې هغو سره د هغې قدر و قیمت احساس نه وه، اوس چې الله پاک د نعمت نه دوی محرومه کړل هغو ته اوس احساس وشو. دغه د الله والا خلقو وجود دا موږ د پوره لوی نعمت ده، موږ ته پکار دي چې موږ د دغه نعمت نه فایده واخلو. وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ موږ به ضرور بې ضرور د هغو خلکو نه پوښتنه کوو چې چا ته ما خپل خاص بندګان درلږلي. لَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ چې کوم قوم ته کومې علاقې ته کوم وطن ته زه خپل بندګان ورولږم د به زه هغې خلکو نه ضرور بې ضرور پوښتنه کوم چې ما خپل بنده، ما خپل نبی، ما خپل رسول، ما خپل ولی تاسو طرف ته درلږلی وم، تاسو د هغوی څومره قدر وکړم، تاسو د هغوی نه څومره فایده واخیستله. الله پاک جل جلاله به د خلکو نه پوښتنه کوي. د وخت یو مقرب بنده د الله جل جلاله یو اعلی پای ولی نن الحمدلله ثم الحمدلله په دغه سرزمین باندې موجود ده او قریب به دلته کې تشریف راوړي. موږ باید د هغې زیارت هم کوو او د هغې بیان نه به هم استفاده کوو. خو صرف بیان اورېدل کافي نه دي. اکثر خلک داسې هغه چې کله بیان ته راټولي هغو نیت دا وي چې وګورو چې څرنګې بیان کوي، چې وګورو چې څرنګې بیان کوي. فقط کتلو دپاره موږ دلته کې راټولو. عزتمندو دا بلکل غلط نیت ده. د دې نیت په وجې باندې انسان محرومه شي. موږ ته پکار دا دي چې موږ اول نه دا نیت وکړو چې موږ د خپل شیخ و مرشد د خپل حضرت یو لفظ به غور سره توجه سره ولو او په هغې باندې به عمل کولو کوشش کوو. اوس دا یقین سره خبره کوم چې حضرت جي دامت برکاتهم العالیه دا یو نشست کې په دا یو مجلس کې شرکت دا به د موږ زړونو کې انقلاب راولي، دا به د موږ په زړونو کې تبدیلي راولي. ځکه چې الله به خلک هغه وي چې هغه په مختصرو الفاظو کې د خلکو په زړو کې